زمونږ ملګري د معنا او د ترجمې په منځ کې فرق نشي کولی. الله جل جلاله چیرته دی؟ د الله جل جلاله د ځای په اړه د اهل سنت والجماعت عقیده څه ده؟ کوم ځای کې دی؟ بله په اسمان کې دی، په عرش کې دی. الرحمن علی العرش استوا څه معنا؟ لکه زمونږ دا لاس دی، الله لاس لري خو هغې کیفیت جدا دی. کما یلیق بشانه وی د عقیدې لپاره ډیره مهمه ده. همدغسې وی زه چې څنګه ناست یم العیاذ بالله وی داسې الله تعالی ناست دی په عرش. درې خبرې پکې اتفاقي دي، یوه خبره پکې اختلافي ده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د الله جل جلاله په ذات اقدس باندې خبرې کوو چې الله جل جلاله چیرته دی. د الله جل جلاله د ځای په اړه د اهل سنت والجماعت عقیده څه ده او الرحمن علی العرش استوا څه معنا؟ د همدې پوښتنو د ښه ځواب ویلو لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې قدرمن لیدونکي را سره تر پایه پورې پاتې شئ چې مهمه موضوع ده او په دې باندې به شیخ صاحب مهم معلومات وړاندې کوي او دا زموږ او ستاسو د عقیدې لپاره ډیره مهمه ده. شیخ صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ. الله مو خوشحاله و آباد ساته سیرت صاحب عزتمن شي. ډیره مننه شیخ صاحب. الله هم خوشحاله لره. شیخ صاحب راځو موضوع خو درنه او فراخه او ډیر تفصیل غواړي خو دا چې د خپرونې وخت په نظر کې نیسو او قدرمن لیدونکي په نظر کې نیسو تر څو را لنډه به هم کو ځکه که په دې باندې ورځې موږ خبرې وکړو کیدای شي ختمې نه شي. راځو د الله جل جلاله په اړه چې الله جل جلاله چیرته دی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے مقصود ترازو یقیناً دا یو درنده موضوع ده او مهمه موضوع ده. دی باندې علماء ډیر کتابونه لیکلي او متقدمینو پې لیکلي دي. امام بهقي رحمه الله په دې کتاب لیکلی الاسماء و صفات. زاهد کوثري صاحب په بحث کړی دی، نورو علماء په دې بحث کړی دی او موږ چې طالبانو ته وایو نو په دې هفتې لګېږي. خو چونکې زمونږ او ستاسو مقصود اختصار دی او د دې ملګرو پویه ده نو زما د دې ملګرو نه دا خواست دی چې یو خو په سړه سینه باندې او په پراخ ذهن باندې زمونږ دا خبرې واوري او بغیر د تنقید نه. داسې ونه وایي چې دا زمونږ مسلک نه دی نو زه دا خبرې نه اورم. پکار دا دی چې زمونږ خبرې په فکر او په سوچ باندې واوري، بیا د خیر د ځان سره فیصله وکړي چې دا خبرې کم حده پورې صحیح دي، قابل د قبول دي او یا نه دي. جناب سیرت صاحب د دې موضوع متعلق به زه درته شپږ خبرې وکړم. اولنۍ خبره دې موضوع متعلق چې الله تعالی کوم ځای کې دی د دې اړوند نور الفاظ هم شته. الله تعالی لاس لري کنه، الله مخ لري کنه، الله تعالی نفس لري کنه. دا څومره صفات چې دي چې بندگانو کې استعمالیږي دغسې الفاظ او صفات د الله تعالی په ذات کې مستعمل دي. نو سړي ته دا اشکال پیښیږي چې بندگانو کې کم شي ته لاس وی، کم ته مخ وی، کم ته سترګه وی، کم ته وجهه وی، کم ته نفس وی. نو آیا د الله تعالی په ذات کې همدغه معنا مراد ده کنه الفاظ هغه دي او مقصود او مراد بدل دی؟ بعض انسانان ته هم دا معنا اخلي، یعنې دا دي که بله معنا تیري. نو دې کې د دې علماو څلور مذهبه دي. یو مسلک د متقدمین علماو دی د سلفو، هغوی پکې هیڅ نه وایي
هغوی وایي چونکې موږ الله تعالی نه دی لیدلی بله د الله تعالی د ذات دیدار مو نه دی کړی نو دغه لفظ نسبت خو الله ته شوی دی نو چې موږ الله نه دی لیدلی نو موږ ته معلومات نه کېږي چې دلته د دې لفظ څه معنا ده دا لاس او ید همغه دی چې دا موږ ته ښکاري که نه دا بله ده بله نو دې ته عقیده د تفویض وایي د علماو په ژبه کې یعنې د دې معلومات موږ الله ته سپارلی بله چې خدای ته په دې پوهېږي په دې الفاظو نو متقدمین هغه عقیده د تفویض ساتي او د دې آیاتونو د صفاتو مراد نه بیانوي بله بلکې دوی داسې وایي چې قرآن کریم کې او احادیثو کې چې دا کم الفاظ راغلي دي نو که څوک درنه پوښتنه وکړي چې د دې څه تفسیر دی نو ته به ورته قیرت وکړي مثلا څوک درته ووایي الرحمن علی العرش استوى معنا وکړه نو ته به داسې ورته وایې چې الرحمن علی العرش استوى لکه دغه آیت به ورته بیا وایې یعنی همدا به معنا شي همدا به معنا شي څوک درته وایي تبارک الذی بیده الملک د دې څه معنا ده ته به ورته وایې تبارک الذی بیده الملک نو متقدمین وایي قراءته تفسیره وتفسیره قراءته د دې دا لستلم تفسیر دی او تفسیر هم دغه لستل دي بله د دې به معنا نه کوي د دې مراد نه بیانې ځکه موږ ته معلومات نشته بله دا د متقدمینو مسلک دویم نمبر مسلک جناب سیرت صاحب د متاخرینو دی رستنی علماو دې ته متاخرین وایي بله دوی چونکې د باطلو خلکو سره د ګمراو خلکو سره بحثونه راغلي دي مناظرې راغلي دي نو هغوی په دې عقیده د تفویض دوی پرې نه خو ورته وی چې نه داسې چپ به م نه کښېنې میدان ته شئ څه به وایې د خولې نه خو څه وباسئ که بله نو دوی متاخرین بیا تعویل وکړه پکې دوی ته مؤولین وایي او د تعویل لارې دوه دي بله یو لاره دا ده چې دا کم صفت د الله تعالی په ذات کې مستعمل دی نو دغه لفظ راواغسته او د لغتو په کتابونو کې وکته چې دا یو لفظ خو په ډېرو معنو راغلی بله نو دې کې داسې معنا راپورته کړه چې د الله تعالی د ذات سره مناسبه وه لکه ید بله عربی کې ید دی پښتو کې لاس دی بله نو اوس د ید ډېرې معنی دي خو یوه معنا د ید قوت ده او قوت خو د الله تعالی د ذات سره مناسب دی بله یا د ید معنا قدرت ده د خو د الله تعالی د ذات سره مناسب دی بله نو دغسې هر یو لفظ راپورته که چونکې دا الفاظ عربي دي نو د عربی په کتابونو کې وکته د یو لفظ ډېرې معنی وي سیرت صاحب نو کومه معنا چې د الله تعالی د ذات سره مناسبه وه هغه لفظ یې په هغې کې استعمال کړه او دوی د باطلو خلکو ته ووایي چې موږ دا معنا لو دې ته تعویل وایي که فرضاً دا معنا پیدا نه شو داسې کار ونه شو نو د دوی بیا دویمه طریقه دا ده بله صاحب چې دوی بیا دغه لفظ راخلي او بیا د الله تعالی صفات ګوري چې د الله تعالی په صفاتو کې کم یو صفت د دې لفظ سره مناسب دی لکه همدغه ید والا مثلا د الله تعالی په صفت کې یو صفت دی قدرت نو قدرت د ید سره په معنا کې نږدې دی بله نو متاخرین دا ید په قدرت حمل کوي اگر که دا کار متقدمین نه کوي فقه اکبر د امام صاحب کتاب دی او په هغې کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې څوک به ید نه قدرت نه اخلي څه به ورته وایي نو همدا ید به وایي معنا به یې نه کوي تا چې قدرت واغسته خو معنا دې وکړه ید جدا صفت دی امام صاحب وایي قدرت جدا صفت نو چې ته د ید نه قدرت والی نو دوه دې یو کړه
نو د الله تعالی یو صفت دی باطل ک امام صاحب متقدمینو کې نو متقدمین دا کارم نه کوي خو متأخرین د ضرورت په وجه باندې دا کوي او متأخرین وایي چې زمونږ عقیده د متقدمینو ده موږ تعویل نه کوو خو چونکې بحث کې ناست یو مناظره کې ناست یو نو د ضرورت په اساس باندې موږ تعویل وکړو دا دوه تعویله کوي که فرضاً دی کې کامیاب نشي دا دواړه کار نشي کولی بیا دوی توقف کوي بیا ځي متقدمینو ته نو دا مسلک د متأخرینو دی مقصد دا دی دریم نمبر مسلک په دی علماو کې یو عالم تیر شوی هغه ته حافظ ابن تیمیه وایي حافظ ابن تیمیه تفردات لري جناب سیرت صاحب تفردات ته وایي چې یو لوی پایې عالم داسې یو خبرو کی چې ملګری په دنیا کې نه لري یعنی خلک مخالفي تفرد معنا ځان لواله داسې مسلو کی چې هیڅوک سره ملګری نه او د ځان لپاتې نو د دې لوی پایې د علماو تفردات شته نو داسې د حافظ ابن تیمیه صاحب هم تفردات شته څه مسلې داسې کړي دي چې د حضور په امت کې د ملګری نه لري بغیر د خپل شاګردانو شاګرد خو درچا ملګری لکه حافظ ابن قیم د ملګری دی نو د یو سره ملګری دی خدا خو د لاندې پایې سړی دی د د پایې د د مخ کې د ملګری نه لري دې ته تفرد وایي حافظ ابن تیمیه سے په دې صفات متشابهاتو کې یو تفرد لري دا کوم صفات چې بندګانو کې مستعمل دي لکه لاس شو مخ شو نفس شو خطل شو کوزیدل شو زی شو کنه کم زی کې ده په اسمان کې ده په عرش کې ده دغه الفاظ خو بندگانو کې استعماليږي او بندگانو کې د دې یو خاص معنی لکه لاس دی ته نو حافظ صاحب وایي دغه معنا د الله په ذات کې مراد ده دا چې کوم د بین العباد ده دا دغه معنا د الله تعالی په ذات کې مراد ده خو کیفیت بدل لې لکه زمونږ دا لاس ده الله لاس لري خو هغه کیفیت جدا ده کما یلیق بشانه وي دا حافظ ابن تیمیه وي خدا مسلک سیرت صاحب کمزور ده دا غي وجه دا ده چې د یو لاس امتیاز د بل لاس نه چې راځي نو دا په کیفیت راځي ستا لاس او زما لاس پینځه ګوتې دي یو شی نوکان دي پکې مړوند دی پکې کف دی پکې خو چې جدا کېږي نو په کیفیت جدا کېږي نو حافظ ابن تیمیه صاحب د بلا کیف قید دې دپاره لګوي چې د تجسیم نه ځان بچ کړي یعنی الله ته جسم ونوي خو په بلا کیف سره د تجسیم نه وځي که زر بلا کیف پکې وملګي نو دا مسلک هم کمزور دی دا صحیح نه دی څلورم نمبر مسلک زمونږ او ستاسو د کونړ د ملګرو دی باجوړ کونړ ملګري کوم چې غیر مقلدین دوی بیا جناب سیرت صاحب ډېره بې باکي کوي دوی د حافظ ابن تیمیه نه مروړېدلي دي په تقریر کې خو د حافظ ابن تیمیه مسلک بیانوي خو لاندې شاګردانو ته خپل مسلک بیانوي دوی داسې وایي چې د دې الفاظو چې کومه معنا ده د بندګانو په ځای کې چې استعمالېږي دغه معنا د الله په ذات کې ده کیفیت پکې قید نه لګي بلا کیف دغسې وایي زه چې څنګه ناست یم العیاذ بالله وایي داسې الله تعالی ناست دی په عرش څنګه چې موږ د چوکۍ نه کوزیږو دی په کتابونو کې لیکلي دي نو جناب سیرت صاحب په دې کې دا 4 مذهب دي نو چې 4 مذهب دي نو دوی خو خلکو ته دا مسله کوي چې تاسو ته خدای نه دی معلوم تاسو خپل رب نه خبر او الله په عرش دی الله په اسمان کې دی نو تاسو څنګه مسلمانان چې خدای نه خبر نو خلکو کې یو تشویش جوړ کړي نو جناب سیرت صاحب دا زما د دې موضوع اوله خبر و چې دا مې درته مذاهب بیان کړو دا مسلک په ټولو کې اعلی مسلک دا د متقدمینو دی ځکه چې دا سړی د شک او د شبهې نه وځي یو خبره ده دویم نمبر خبره ده جناب سیرت صاحب د قرآن کریم آیاتونه دا 3 قسمه دي
یو داسې آیاتونه دي قرآن کریم داسې الفاظ دي چې نه لغوي معنا معلومه ده بله او نه مراد نه لغوي معنا لري بله او نه مراد لري دا دواړه الله ته معلوم دي مخلوق په نه پوهیږي نه بعضی مفسرینو لیکلي دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ښودلي دي هغې ته حروف مقطعات وایي بله الف لام میم الف لام میم را دا حروف مقطعات چې د څلورو سورتونو په ابتدا کې راغلي دي نو د دې معنا لغوي نشته کتاب کې بله او د دې مراد هم نشته پته نه لګي چې الله تعالی په دې الفاظو کم شی مراد کړي تعویل خلک کوي هغه مراد نه دی نو دې ته مقطعات وایي نه معنا لغوي شته نه مراد شته دویم قسم قرآن کریم بله هغې ته آیات متشابهات وایي لکه دغه الرحمن علی العرش استوى یا وهو الذي في السماء اله یا أين وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بله ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الله وی چې درې رواني زه سره څلورم یم چې څلور رواني زه سره پنځم یم چې پنځه زه سره شپږم یم د دې نه که کم یو زیات بل ځای کې وایي چې زه تا ته د مرۍ د رګ نه نږدې یم بل ځای کې وایي زه اسمان کې یم بل ځای کې وایي چې تاسو کم ځای کې زه یم بله بل ځای کې وایي زه په عرش یم نو دې ته آیات متشابهات وایي بله د دې معنا لغوي خو معلومه ده ولی عربي الفاظ دي او لغتو کې شته معنی کېدای شي معنی کې انو لغوي معنا کوم چې عرب استعمالوي بله خو مراد نه دی معلوم دا اوس پته نه لګیږي چې د دې الفاظو د الله په نس کم مراد دی مطلب یې څه دی د دې څه مطلب دی نو دې ته آیات متشابهات وایي دې آیات متشابهاتو کې دا څلور مذهب دي څلورم نمبر قرآن کریم دا محکمات دي محکمات هغه آیاتونو ته وایي چې معنا لغوي هم په کتاب کې شته او مطلب هم بیان دی مقصود هم خلکو ته معلوم دی دې ته محکمات وایي زمونږ او ستاسو دپاره څه حکم دی بله د شریعت حکم دا دی چې مقطعاتو کې به مراد نه بیانو او تعویل روا آیات متشابهاتو کې معنا لغوي به معلومو خو مراد به نه معلومو بله محکماتو کې معنا لغوي ویلې شو مراد ویلې شو دغه زمونږ او ستاسو مسلک دی او دغه مو عقیده ده جناب سیرت صاحب دا دوه خبرې شو بله دریم نمبر خبره په دې مسله کې چې ملګري پې پوه شي څلور خبرو ته به فکر سړی کوي بیا سړي ته ښه یادېږي درې خبرې پکې اتفاقي دي یوه خبره پکې اختلافي ده سیده صاحب ځکه وایم چې دا زموږ د ملګري چې دا مسله کوي نو دوی استادانو غلط کړي دي دوی نه دا شی ګډوډ شوی دی ځکه یو ملعبه جوړه ده یو مشکل جوړ دی بله چې دا سره جدا کی دا خبرې کنه بیا نشته مشکل بله اولنۍ خبره دا ده که استوا ده که ید ده بله که وجهه ده که نفس ده که صعود ده بله که نزول ده که عینه ده دا آیات متشابهات عربي الفاظ دي دا په کتابونو کې معنا لغوي لري مراد نه لري یعنی دا معنا لغوي وجود دی دا اتفاقی دی دا ټول دنیا مني چې چون کې دا ید ده ید عربي لفظ دی او عربي لفظ معنا لغوي لري هر کتاب چې راپورته کوي معنا پکې شته بله نو معنا لغوي د متشابهات شته دا اختلافي مسله نه ده دا اتفاقی ده دا اتفاقی ده یعنی کته یو ملګری ته وې چې تبارک الذی بيده الملک زه د ید معنا نکم او هغه ته کتاب راوالی چې د خدای بنده ید خو عربي ده او دا وګوره دی کتاب کې شته ورته بالکل دا ټول لیکل ده ته ورته خبره خو د صحیح ده خدا په غدریو خبرو کې اتفاقی خبره ده معنا لغوي
د دې اسماء او د دې صفات شتا ولی عربي الفاظ دي خود معنا لغوي لري جناب سیرت صاحب د اتفاقی اختلافي نه ده دی باندې بحث نه دی پکار دویم نمبر دغه الفاظ قرآن او حدیث کې د صحابه په اقوالو کې د علماء په اقوالو کې سیرت صاحب شته ګوره بله یعنی که څوک د دې صفاتو نه انکار کوي صحیح نه ده قرآن کریم کې راغلي دي احادیثو کې راغلي دي د صحابه په اقوالو کې راغلي دي د امامانو په قول کې راغلي دي بلکې زمونږ استادو د زمانه د کلندرانو د موټروانانو په خبرو کې مشته دوی نه وایي چې ګټه د الله په لاس کې ده ورې نه وایي پیږي نو که څوک دا وایي چې صفات متشابهات شته نه دا بیا زیاتی کوي دا اتفاقی ده نو که ته یو سړي ته ووایي چې د تبارک الذي بیده الملک یت چې ده دلته څه معنا نه کوم او هغه درته وایي چې ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام ته ورته واله که دا خو بل متشابه دی یا درته وایي الیه یصعد الکلم الطیب نو ته ورته دا بل متشابه ته خو ماته متشابهات وایي بله او زه خو د دین منکر نه یم متشابهات شته قرآن کریم کې مشته احادیثو کې مشته د صحابه په اقوالو کې مشته د عام خلکو په خلو کې مشته دې کې خو بحث نه دی دا درته ځکه وایم چې زما د یو ملګري سره بحث وکړي نو استاد غلط کړو بله نو چې ما به ورته ووایي چې د ید معنا چې کوم موږ او تاسو ویلو چې دې ته لاس وایو دا د الله تعالی په ذات کې نه د مراد نو د براته بل متشابه آیت وي بله راته وی چې الیه یصعد الکلم والک ته خو بل متشابه وي دا ستاسو خبرې دلیل نه ده دا بل متشابه دی وي بله نو ما ته دلیل به ویم کنه نو چې دلیل به وي نو بل متشابه وي ما چې وورو مولوی سي مبارک دا خو ته بل متشابه وي دا دلایل نه دي دا متشابهات او بیان دي دا خو زموږ تاسو مس کې اتفاقی ده بله نو دا دویمه خبره چې د اتفاقی ده دریمه خبره جناب سیرت صاحب چې لګه باریکه ده نو د فکر قابله ده بله هغه دا د چې دا متشابهات ترجمه لري زموږ ملګری د معنا او د ترجمه په منځ کې فرق نشي کولی خو معنا جدا شی دی او ترجمه جدا شی ده ګور معنا وی مقصود من اللفظ ده د لفظ نه چې کوم شی مقصود وي د متکلم د دې ویونکي هغه ته معنا وي بله او ترجمه ژباړې ته وي ترجمه وي نقل الكلام بلغه اخرى خبر نقل کول په بل لغت باندې په بل ژبه مخکې عربي ده ته عربي پښتو ته راواړې دې ته وي ترجمه دې ته ترجمه وي دوی اکثر غلط شي ترجمه او معنا یو ځای کی ماته یو ملګری وي چې دا ترجمه خو په مرقات کې د مشکات شریف شرح کې ما ورته وی هغه ترجمه نه دغه معنا ده ځکه مرقات مربی کې د لفظ مربی ده ترجمه خو دې ته وی چې یو ژبه بل ته واړي بله نو زه پوه شوم چې د ترجمه او د معنا په منځ کې فرق نه کوي او بیا یو ځل ترجمه وکړه نه ماته مورتي د دې ته معنا وکړه نو ترجمه وکړه ما دا ترجمه وکړه بله معنا خو دیونه کړه د دې لفظ چې کوم مقصود دی دیونه وي تا صرف عربي پښتو ته واړه بله نو دا خو ترجمه ده نو دغه الفاظ دغه صفات متشابهات چې بندگانو په منځ کې استعماليږي او اوس د الله تعالی په ذات کې مستعمل دي دریمه اتفاقی خبره ده چې دا ترجمه لري بله ترجمه لري تی ترجمه کول شي بل ژبه ته خو کم حیثیت چې د عربی دی او مغه د بل ژبې هم دی بله مثلا ید دی سیرت صاحب ید دی ید عربی ده او ته ترجمه وکړه لاس ته لاس پښتو ده نو ید په عربی کې متشابه دی او لاس په پښتو کې متشابه لکه دا لاس د ید معنا نه ده بله دا صرف ژبه بدله شو نو کم حیثیت چې د ید دی ام دقه حیثیت د لاس هم دی بله نو درې خبرې اتفاقی شو دغه صفات معنا لغوي لري
ځکه عربي لفظ دی. دغه صفات شته، قرآن کې هم شته، حدیث کې هم شته. دا د څوک نه تلاوت کوي، دا خو اتفاقي ده. دغه صفات پښتو ته راړولی شي، فارسی ته، اردوی ته، دا ترجمه لري. د دریو کې اتفاق دی د ټولو یعنې دې سره د څوک کار نه لري. یو څلورمه خبره اختلافي ده، هغه دا ده چې دغه صفات چې د بندګانو په منځ کې مستعمل دي او خلک د دې لفظ نه کم مراد اخلي، آیا عمدغه مراد د دغه الفاظو نه د الله تعالی په ذات کې هم دی؟ نو موږ وایو نه. د الله تعالی د دې الفاظو نه مراد بدل دی او زمونږ د دې الفاظو نه مراد بدل دی. ولی که عمدغه مراد والو لکه لاس دې ته ووایو نو دا خو بیا الله تعالی جسم شو، الله ته جسم ثابت شو، او جسم د بنا د جسم په احتیاج ده. ته به لاس ته محتاج یې، ته به خپو ته محتاج یې، او الله تعالی خو محتاج نه دی. که موږ ووایو انا جالس فی الارض یا علی الارض، زه په ځمکه ناست یم، دلته دا علا نه دی، علی الارض. دلته کوم دقه معنا په الرحمن وعلى العرش استوا کې والی، چې زه څنګه ناست یم او ظاهرا الفاظ یو شی دي، الفاظ یو دي، هغه علی العرش دی، دا علی الارض. اوس د دې علا چې کومه معنا ده چې موږ تاسو کینو په لتۍ وانو او په فرش باندې کینو او ته وایې چې همدقه معنا د الله په ذات کې مراد ده، نو بیا خو دې الله تعالی عرش ته محتاجه کو، ناستې ته دې محتاجه کو. او جناب سیرت صاحب الله تعالی خو چاته محتاج نه دی.